د دین عالمان پیدا کړي. زما ورونو د دین علم څه شی دی؟ دا د قرآن او سنت پوهې ته وایي، یا هغه علوم چې هغې سره د قرآن او د سنت تعلق دی د هغې پوهې ته وایي. او د دین علم څه شی دی؟ دا د حضور پاک مشن دی. حضور پاک چې صلی الله را لېږلی دی د هغه مشن هم دقه و چې د الله قرآن او د هغې قرآن مفاهیم او د هغې قرآن مسائل او احکامات او د هغې پوهې امت ته ورسوي. قرآن شریف کې به لومبۍ نازلېده، حضرت جبریل علیه السلام به راوړه او قرآن به یې ورته لوسته حضور پاک ته، نو هغې به ورسره شونډې مبارکې لقولې چې دا قرآن رانه هیر نه شي، حرص یې و چې هیر نه شي. څنګه چې به جبریل علیه السلام دا تلفظ کو د قرآن شریف، دقې به ورسره حضور پاک هم شونډې لقولې چې دا قرآن رانه هیر نه شي. الله پاک په صورت قیامت کې آداب حضور پاک ته ښیي، لا تحرک به لسانک لتعجل به. دا ژبه مړه کوه، تلوار مه کوه په قرآن شریف. ستا مقصد تلوار ده چې زه یاد کم. ان علینا جمعه و قرآنا. امام بخاری د مجاهد ابن جبر رحمت الله علیه په حواله ذکر کوي، ان علینا جمعه و قرآنا. وی دا په مونږ لازم دی چې دا قرآن ستا په سینه کې مونږ محفوظ کو، دا جمع کو، دا په مونږ لازم دی. او بیا ان تقرأه للناس قرآنا، دا په مونږ لازم دی چې دا قرآن به ته خلکو ته لولې. ګوره څوک ته قرآن حافظ شو دا د پیغمبر وارث شو، ځکه د پیغمبر مبارک په ډیوټو کې یو دا ده ان علینا جمعه و قرآنا، ای جمعه لکا صدرک یا صدرکا. امام بخاری لیکلی دی ستا سینه کې به مونږ جمع کوو او بیا ستا په ژبه به مونږ امت ته لولو. دوه ډیوټۍ شوې. نو قرآن په سینه کې یادول دا د رسول الله مبارک وراثت شو، او قرآن په ژبه امت ته لوستل چې دا مونږ ورته ناظره وایو، دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت شو، د هغه مشن شو. او بیا څه وایي؟ فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. وایي چې مونږ درته قرآن لولو د جبریل علیه السلام په ژبه، نو فتبع قرآن. امام بخاری څه وایي؟ وایي علیک ان تسکت، چپ شه. قرآن چې لوستل کېږي چپ شه، اتباع یو معنا ده، او اتبع معنا څه؟ استمع و انصت، چپ شه غوږ ورته کېږي. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. د قرآن شریف په آدابو کې دا ده چې دې ته به غوږ هم ږدي او چپ کېږي به. او بیا بله ډیوټي څه ده؟ ثم ان علینا بیانا. امام بخاری وایي ثم ان علینا بیانا ان تبینه للناس. کتاب التفسیر کې چې دا قرآن خلکو ته د دې وضاحت کول او دا بیانول، دا زمونږ ذمہ داري ده، دا به ته کې. دا د رسول الله مبارک مشن شو چې قرآن خلکو ته ویل او قرآن په معنا خلق پویول. قرآن شریف کې الله تعالی فرمائے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، چې ما د قرآن شریف نازل کا د قرآن په معنا به دا خلق ته پوهه. بی د رسول الله مبارک دا حدیثونو د قرآن په معنا پوهیدل دا مشکله ده. قرآن شریف ټوله د حضور پاک د باندې نازل شوی قرآن، دا غي تشریح د ګورېرونو د قرآن نه بغیر، د حدیث نه بغیر د قرآن معنا د کول سوال نه پیدا کیږي. که یو سړی وایي چې د حدیث ته رسول الله مبارک نه منه، دی په حقیقت کې قرآن نه مني. دی د قرآن مفهوم د خپل عقل مطابق لګیا دی کوي او چلی، او د قرآن شریف معنا او مفهوم دا په خپل عقل نه معلومیږي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا معلومیږي.
الله په خپله فرمایي دا خو د قرآن معنا راته د قرآن نه ولې انکار کوې وانزلنا الیک الذکر په قرآن شریف کې ذکر چې راغلی دی په اکثرو ځایونو کې قرآن شریف ته مراد دی لتبین للناس ما نزل الیهم د دې وضاحت به امت ته تکي دا اکثر طالبانو ته ویم قرآن شریف متن ده او د رسول الله مبارک احادیث د هغې شرح ده قانون دا دی چې متن مختصر او شرح مبسوطه فراخ ما وی ټول کتاب الصلات د بخاری د ترمذی د ابو داود د مسلم د مسند د احمد او د نورو کتابونو د دې قرآن شریف د رکوټي آیت نه ټکي شرح ده چې اقیم الصلات دی اقیم الصلات الصلات منځ مونږ معنا کوو دا هم په څه معلومه کړه د لغت په اعتبار خو د صلات ډېرې معنی دي یو معنی پکې دعا ده دی لا ښکلې معنا ده دعا یو بله معنا زموږ طالبان وي تحریک الصلوین د شا د لنډې ډوکې لقول مونږ رقص ورته وایو ګډا ورته وایو عیاذا بالله خدای خلکو ته ګډا چل ښیي د صلات هغه معنا ده چې مونږ ته حضور پاک کړی ټول قرآن شریف ولټوئ نو د مانځه رکعتونه دا پکې پښتانه وي ډک دی او دا تش دی دا لومبۍ قاعده او دا دویمه قاعده او دا دوه سجدې په یو رکعت کې او دا یو رکوع دا دې ماته څوک وښیي ده د سار 2 رکعاته فرض د مازدیګر 4 رکعاته د ماسپښین 4 فرض د ماښام 3 فرض او د ماسخوتن 4 فرض او دا پکې ویتر هم دی دا د ماته په قرآن کې وښایي دا ټول تشریحات موږ ته چا کړي دي دا د دواړو جهانو مبارک سر ده که دا ټول تشریحات په قرآن شریف کې خدای کولی قسم دی که تا غټه کتبخانه هم د قرآن په شان غټه کتبخانه به بیا د قرآن نه ډکېده دا به بلا پاڼه دا چې خطا شي سجده سهو مه کوې سجده سهو په کومه طریقه کې او په کوم ځای کې به یې کوې دا ټول تفصیل موږ ته چا بیان کړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار او قرآن خو صرف دومره وایي چې ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا چې د هر مونځ دپاره خپل وخت دی دا پوره تفصیلات د وختونو موږ ته چا تفصیلات ذکر کړی دي دا قرآن شریف چې کوم موږ ته متن کې ویلی دي دا د دواړو جهانو مبارک سردار نو مونږ ذکر نو په اخیری دوره کې طالبانو ته د حدیثو ګڼ شمېر کتابونه ښایي چې دا شرح ورته وښایو نو متن به دې ته پخپله معلوم شي چې هغه قرآن شریف عالم د هغه په سینه کې د خدای او د رسول د کتاب علم محفوظي قسم دی که په مخ د ځمکه د خدای په نزد د عالم نه غټه مرتبه د بل چا وي انبیا علما دي د لوی مرتبه خاوندان په ټولو کې زیات علم خدای چاله ورکړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار دی ورکړی او چې دا څومره عالمان دي او حافظان دي او قاریان دي او ناظرې والا ولي نه دي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي او د هغه مشن یې روان